نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم. سورة النور یولسم نمبر آیت دی. ددی رکو د مخی رکو سر ربط او مناسبت دادی چه پا مخی رکو کی مسئلہ د حد قذف د عام مومنانو پا بارک بیان شوا او پا دی رکو کی مسئلہ د قذف د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پا بارک بیانی کی. د آیتنا د یو خاص واقعی متعلق اللہ پاک نازل کری دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د زندگی معمول بدو کلبه چې چرته په هجرت باندې غزا وغیره راتلو نو ځان سر به په خپل بیبیانو کې یو بیبي بوتلا پشپغم کال د هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزا غزوه بنی مصطلق چې هغه ته ویل شي غزوه مریسع دی غزا تلاړو خپل بیبی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ورسردا پلار واپس را روان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بیبی چونکی د وجود په لحاظ سره ډیر زیات کمزوري و د پردې حکم نازل شوی کله چې دا بیبی د خپل سورلې نه کوز شو دا کی جاوی نه کوز شو نو سورلې بډډه تا دمی د پارا ادرولې شو کله چې د دې پسورلې باندې دروانې دو وخت راغی صحابه کرام په دې خدمت باندې مامور چې دی بدغه کی جاوات چې پکم کې بدا ناست و پردې به چولې شوی د پردې حکم چونکه نازلو دا کی جواب روغ په دې ساروی باندې اوخ باندې کې خودلا یو بیرا پلار باندې را روان دي د دې غزانا یو ځکه د مکی د شپې اخیرنه حصہ ده شپې اخیرنه حصہ ده आवाज به وشو چې سفر باندې روانيږي هر انسان به د اخیرنه وخت خپل تقاضي و غیره برابر کی پلار باندې سفر کو. ام المؤمنین د روانې دون وړاندې اخیرنه وخت کې کته زنګل طرف ته گذشوا او خپل قضای حاجت کو پدا موقع باندې د دې بغاړه کې هار د دې نه اوښلې اوس دا هار کوشش کې چې هغه راغون کې تیارم ډیر ادا درانه انتظامات هم نشته او چې دا راتنو قافله تلو قافلی والا خیال داغي چې دا کې جاوه مونږ چې ته په دې کې بیبي ناسته بدرې کس چې کې جاوږي او چتای او د انسان وجودم کمزوري نو بیا داسې نه محسوسي او پرده چون کې چورې شو ورته ته معلوم نه شول چې دې کې بیبي نشته. قافله لاړه بلار باندې روان دي. نبی علیہ السلام په قافلې نه رستو یو صحابي مقررو چې بلار باندې تمن پس رازات کده قافلې نه سشي شاته پاتې شوی چې هغه بیا راوالي هم دا شان پدې موقع باندې د دې خدمت د پاره حضرت صفوان ابن معطل رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقرر کړو چې واپس پلار من پس رازا کمځه کې جمنګ د مکړی ته ګور صفاتی ځان سره راغله. صفوان ابن معطل رضی الله عنه چې دې زه ترا ورسید بیبي چې له قافله تلې د باغزه باندې صادر واغستو ډیر زیاته خپشوا خو به او خيارتیا دا وکړه چې ګوره قافله کمځه د مکی نو کمځه دې ته زیاده شوم او پیدا نکړم نو دې زه ته واپس راځي بل خو نه ګرځم او بچت ته بیبي په دغه ځای باندې صادر واغستو سترګې ورغله ودا شو. صفوان ابن معطل رضی الله عنه چراغ وی کتل دا بیبي بلاست
چونکه د پردې د حکم نازلېدو نه وړاندې هغې لیدلې وه ډېر زیات د غم او د خفګان نه اواز انا لله و انا الیه راجعون چې دا یې ووي ام المؤمنین غوږ ته څنګه آواز راغی فوراً صادر کې ځان سم پټ او کېناست صفوان ابن معطل رضی الله عنه خپل اوښ کېنو بیبي پې کېناستله او پړې یې ونیو مور د مؤمنانو په اوښ ناستله او صحابي چې د نبي علیه السلام د بیبیانو بچي دي د پړې د اوښ ونیو او په لاره باندې روان نبی علیہ السلام قافلې ته چې کله دا اوښ ورسېدو د دې واقعي خبر رئیس المنافقین د منافقانو کافرانو سردار منافق خو کار دی هغه ته ورسېد هغه وایي چې دا خو مسله خرابه ځکه د شیطان په زړه کې غصه خبرې نه خو شیطان بس هغه د دین یو پراپګاندا شروع کړه چې د نبی علیہ السلام بیبي نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نقل کفر کفر نه باشد بیبي شاته پاتې شوی دا او دې څه غلط کار کړی د پیغمبر بیبي الله فرمای نبی علیہ السلام فرمای کافر کې دي شي لیکن زناکار او فاحشه نشي کې دي دا زموږ ایمان لکه د لوط علیہ السلام بیبي کافر وا او زناکار نشي کې دا پیغمبرانو خصوصي صفات دي یعنی زنا د کفر نه بد شي ځکه دا د حیا سره تعلق ساتي منافقانو پراپګاندا شروع کو پراپګاندا ډیره پته ځای باندې تر دې چې یو څو صحابه کرام هم د دې کافر په دې پراپګاندا کې راغله هغه یې مې کېدی شي داسې شي حضرت مستح رضی الله عنه حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه حضرت حمنا بنت جحش رضی الله عنها دیم د دې منافق په دې وسوسه کې راغله انسان دی بشری تقاضی کمزوری مطابق نبی علیہ السلام ته خبر را ورسېده چې منافقان خدا سے ډرامه شروع کړ سفر نه چې واپس راغی بیبي لا خبر نه کور ته چې راغله نبی علیہ السلام خو خپه غونتی وینم چې دا څه چل شوی ځکه نبی علیہ السلام چې کله د دې کور ته راغی تپوز د طبیعت دې کو څنګه طبیعت دې خدي حال احوال برابر دي خامخا تپوز به او نبی علیہ السلام د ټول بیبيانو سره ډیره مینوا او په بیبيانو کې د دې سره بیا ډیره زیاته مینوا یو خدای د علمي لحاظ سره ډیر زیاته قابل و او بل د دې پلان ابو بکر صدیق په نبی علیہ السلام باندې ډیر ځل احسانات د دې په بنا باندې نبی علیہ السلام سره ډیره مینوا د دې وجه د نبی علیہ السلام هغه مینه نه محسوس چې څه چل شوی نو باغې باندې ما طبیعت ډیر زیات خپه شو خو غږ نه کوم چې څه چل شوی ما ته پته نه لګي اخر دا چې یو ورځ د قضای حاجت د پاره د خپل کور نه د یوې مشر زنانا حضرت ام مستح رضی الله عنها سره بهر وته چونکه په کورونه کې د قضای حاجت انتظامات نو بسر انسان بچ تډړې ته 10 مات کې راځه غټ صادر میں بسر باندھو ام مستح رضی اللہ عنہا خیال نو او بدی صادر باندې زما پکې خودل غټ صادر پسر کړو باندې داغي د وای دا بیبي را پرې وته چې را پرې وته ام مستح رضی اللہ عنها دا مشرک مزنانه و ناغي د خلین یو بد دعا وته تعس مستح دا د عربو په جبه کې دعا بد دعا و یعنی مستح دې هلاک شي مستح دې هلاک شي بیبي وته فرمای دا څه وی دا ابو بدری صحابي دی ته دغه مبارک خیری وکړي ګور دې تلافت نشتا چې داغي په ذهن کې زما متعلق وسوسه راغله ام مستح رضی اللہ عنہا وتواقع بیان کې چې ته بچي څه خبره مسله خدا سے روانه ده دا څه خبرې کیږي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوټه شراب ډیر زیات جوړل نبی علیہ السلام راغی اغه اجازه واغسته کستاسي اجازه دي زما مور کړه لاړه
دې خیال دا راغی چې مور کې الله تعالی نبی عليه السلام په پدې التب مور به ماتم څه تسلی راکې د مور پلار خامخا د بچو سره مینه ساتي کور تلالو دروازم جاړه د شپې جاړه دروازم جاړه د شپې سم می جاړه مور پلار تسلی راکول چې بچي خیر او دون جاړه ما سره د جړه د وجه تا ته نور تکلیف ورسیږي دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر ځات غمجن دي چې دا کوم امتحان دی ګوره دا بریلیان وی نبی علیہ السلام ته د غیب او علم د تخرب اچو جاهلان نبی علیہ السلام ته چې د غیب او علم وی دا دون غم په نبی علیہ السلام ولې تیری دا وی نبی علیہ السلام د غیب او علم د قصې د مخه د غیب او علم وتشتا خپه ولې بیا به ویل چې لکه دا ټول دروغ دي سم نشته سړی حیران شي دي خلکو په عقیده باندې چې خدای څنګه عقیده نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ او حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام خاص ملګری صحابه قاسم ډیر قدردان خدای سره له ډیر زیات تعلقات اسامہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام متبنو او حضرت علی سے د خپل طرز دینه مشوره واغته چې تاسو څه خیال تاسو سوې چې یره دا خبره به د منافقانو ټکی که غلطه وي حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرمائی چې یره چې زه خود دې په باره کې غلط خیال نشم کولی خو زما ته دا خبره ټیک نه ښکاري پیغمبر صحابه دي او که تاسو بیا خامخا مزید تحقیق غواړئ نو د دې ام المؤمنین چې کومه وینځه د بریره رضی الله عنها دا غینه تاسو کې ځکه وسره په کور کې خدمت کوي دې ته ډېر معلومات علی رضی اللہ عنہ فرمایي نبی علیہ السلام ته چې تاسو خو پکېږئ الله پاک په تنظیم وکړي که حقیقت په ستاسو د پاره به بیان ډېر او که حقیقت په تاسو ته مسله واضحه شي تسلی ورکړه بری رضی اللہ عنها رو واستلا تاسو ته کو عائشہ رضی اللہ عنها دا څنګه ده یې رجل ډېر زیات او پیار ده خو یو کار پکې دی کله کله داسې کې چې اړو واغږي او هغه ته نفذې پاتې شي چې له راشي هغه وړو خوري بس دا کله کله کېږي نور خو تر اوسه پورې مونږ دې کې څه قسم غلطي نه ده لیدلې د پیغمبر بیبي ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش چې دا خبره په حقیقت څه نه نشي کافرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کور ته ورغی التبیبی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اغه ته وی ګورا انسان دی که څه غلطی ده نشوي په توبه الله پاک هر څه معاف کوي او که غلطی ده نه نشوي الله پاک بستا برات کوي ستا مبارک کی بس خبره تر صفائی براش ام المؤمنین فرمایي زما خیال کې دا نو چې الله پاک په زما مبارک صفائی نازل وی ما پلار ته چې ته جواب ورکړ هغه وی زه څنګه جواب ورکړم نبی رسول الله وی دا غځه کې ما تفاسیر او عبارات بیا را جمع کړی دي مختصر خطبه ویل مختصر جواب ورکړ جواب دا ورکړ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا که زه تا ډیر تصدیق بیان کوم ته زما خبره دی وخت کې نه مانی خو دې وخت کې به یو خبره وکم اگر چې دا ماشوم دی وخت عمر دون نشته زنانم دا جواب سوی وې زه به تعال هغه جواب درکم چې کوم یعقوب علیہ السلام کړو خپل بچو ته فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون صبر ډېر زیات دا الفاظ وی اولاد ډېر غم د وجه سم لاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې آثار د وحی شروع شو وحی بنازلی قرآن کریم دا لس آیاتنا د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مبارکی اللہ جل شانہ نازل کړل پدې کې د ام المؤمنین براءت او صفائی نازل کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی ابشری یا عائشہ زیر میں دربان عائشہ زیر سزیر اما اللہ فقد ابرأکی اللہ پاک تو بری کړی
کافرانو منافقانو در باندې غلط الزام لګولو الله پاک تبریک دی وی پلار او مور راته وی چې ورشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سلام وکړه وی ما وته چې نا براءت زما الله کړی او د احسان په ما باندې الله کړی دی ډیر د ناز د دینه مې وی چې نظر شکریا نه ادا کړ د احسان په ما باندې الله کې چې هغه باندې ثابت کړ بیا د دینه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابه او دا غټ کافر چې کوم منافق دا ډرامې چې جوړ کړی و ام المؤمنین بارکه دې راوغستل دې نور صحابو له حد قذف ورکو یو پیرا او دې غټ منافق له چې رئیس المنافقین د نبی علیہ السلام غټ دشمن دله دو پیری حد قذف ورکو نو په دې آیاتونو کې الله پاک دا بیانې چې تاسو دا خیال مکو چې دی واقعات د استاد لپاره بدوا نه دي کې استاد لپاره ډېر نصيحت او بند پروت دی یو دا دی چې په دې واقعیا کې د ام المؤمنین فضیلت ذکر شو تر د قیامت د ورځې پورې د آیاتونو په قران کریم کې محفوظ دا د ام المؤمنین براءت او د هغه فضیلت او بل الله پاک دا فرمای کله چې تاسو په کار دا و چې دا خبر راغلی وي تاسو په دې باندې خپل زړه کې ښه ګمان کړی وي ظن المؤمنین خیرا په مؤمنانو ښه ګمان کوي نو که تاسو دا خبر را رسیدلی وي تاسو به قبل اول نه ښه ګمان به وکړئ چې کې دی چې دا خلک دروغ وي او که بل فرض تاسو په دې باندې ښه ګمان نه وي نو بیا مسلور گواهان راوځو چې دا خبر رښتیا ده نو چې دا مونږ کړل دا الله په قانون کې دا خبر تاسو دروغ ده او الله جل شانه په تاسو باندې خپل رحمت نازل کو تاسو توبه قبول کړه ورنه الله غوښتي وي تاسو ته په دنیا کې لوی عذاب درکړي د پیغمبر په بیبي غلط خیال راغی او بیا کم از کم تاسو په خپل خلو باندې خبره کوي تاسو ډېر وړخ کاری لیکن دا ډېر زیاته غټوي د پیغمبر د بیبي باره کې دون غلط خیال ناګر چې تاسو ته وړه خبره ښکاري خدا الله په دربار او هو عند الله عظیم الله په دا خبره ډیره غټه ده معمولی خبره نه ده او بلکې چې تاسو دا خبره اورېدلې وي پکار دي چې تاسو وې چې موږ په دې کې خبره نه کوو موږ نه وایو چې دا خبره ټیک دا به غلطه وي دا سی به مو ویلو لیکن تاسو هغه باندې اعتماد مفسرین ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یو څو خصوصیات ذکر کړي اولنی خصوصیت د دې دا دی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د دې نکاح نبی علیہ السلام سره نو شوی جبرئیل علیہ السلام طریقه مو په کپڑا کې د دې تصویر نبی علیہ السلام تروړو چې دا زنانه بستا په نکاح کې راځي واحد د دې دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ټولې بیبیانې څومره په نکاح کې راغلي دي لس هغه ټولې سیبې وي یعنی مخکې واده شوی وي سوا د دې بیبینا چې د دې مخکې بل چا سره نکاح نه و شوی دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کیږي د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بغیق کی سر مبارک پروت دا خصوصیت دی سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دفن شو نو د دې ام المؤمنین په کوټه کې دفن شوی بس نبی علیہ السلام روزه مبارکه کومه ده الله پاک دې موږ تاسو بار بار بوزي دا ام المؤمنین هغه کوټه ده د دې خصوصیت او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام المؤمنین سره په پرده کې ملاس او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په دې ته وحی راوړه په داسې دوران د دې خصوصیت او بل ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاکی او براءت اللہ په قرآن کې بیان کا پخپل باندې په یوسف علیہ السلام د زنا الزام لګیدو الله پاک داغه صفائی را وستا په یوم ماشوم په اقرار سره لیکن ام المؤمنین براءت الله رب العالمین پخپل باندې وکړ او وم خصوصیت دا دی چې دې ته په دنیا کې د جنت خوشخبری منو سنو شوه چې دا د جنت بیبی ده د نبی علیہ السلام د بیبی ام المؤمنین هغه کمالات او هغه فضایل نن سبا دنیا کې ډېر خلک را پاسي ام المؤمنین پس بکواس کوي لکه دا شیعاګان دي ام المؤمنین پس ډېر زیات سپکه خبرې کوي حالانکه د دې د مقام او د مرتبه نه د سر خبر نه دا خو ظالمان کمقل دي نه پوي دي پیږي نه
کله د المؤمنین مرتبه معلومه شو چې په قران کې فضیلت راغی نو د دې نه غټه خبره بل څه چې الله پاک وته نیک وي او الله جل شانو دا غي صفای په قران کې بیان کړ بیا دا انسان په خبرې کول دا د کافر نه علاوه بل څوک نشي کولی ندی تو واقعات افق وي نو الله جل شانو فرمایي ان الذين جاءوا بالافك يقينا كسان غيرات الكردي بدروغ باندي دا واقعات افق عصبة منكم دا یو جماعت استاسو دا مومنانونا لا تحسبوه شرا لكم تاسو گمان مکری پدی باندی بدو چه دا استاسو دا پارا بد دی بل و خیر لكم بلکه دا استاسو دا پارا خیر دی لكل امرئ منهم مكتسب من الاثم دا هر سړی لكل دا هر سړی دا پارا لكل امرئ منهم دا هر یو کس منهم ددوینا مكتسب من الاثم هغه سزا به وي چې د کوم غټلی وي د ګنانا د ګنا سزا به ارچا تخپل ملاوي والذي تولى كبره او هغه کافر او منافق رئيس المنافقين ابي بن سلول تولى كبره چوچت کړو د لرد تکبر منهم ددوینا له عذاب عظیم د پاره عذاب وی لولا اذ سمعتموه ولنو کلچی سمعتمو باوقت چې اوریدلی وی تاسو دا پیغام دا خبره موریدل ظن المؤمنون والمؤمنات ګمان کړي وی مؤمنانو سړو مؤمنانو خذو بانفسهم فخبر زرن کی خيرا دخير وقالوا اول بدوی هذا افك مبين دا دروغ کار دي تاسو کم از کم دا سی ویلو د مؤمنان لپاره دو چې پیغام دا سره ورسېدو تاسو به د خیر خیال کړو غلط خیال موزین کې نه راوستو لولا جاءوا عليه باربعه شهداء ولن راوستل بي پدې دروغ خپل باندې سلور گواهان چې د زنا الزام پچا لګي خو سلور سړی نارینه گواهان په عادلان راولي کړ راوستي بم فإن لم يأتوا بالشهداء پس هر کله چران وستل بي بشهداء سلور گواهان فاولئک عند الله هم الكاذبون پس دا خبره چې دا کسان چې دي په قانون د الله پاک هم دي دروغ جن دي عند الله مفسرین لیکي فی قانون الله یا فی حکم الله ولولا فضل الله علیکم ورحمته کثرنه فضل د الله پاک په تاسو باندې او رحمت د الله پاک په دنیا کې او آخرت او آخرت کې لمسکم رسیدل به تاسو ته فيما فغسک افضتم فی چې تاسو داخل شوی باغې کې عذاب عظیم عذاب لوی تاسو په دنیا کې لوی عذاب رسیدل د دې خبرې په بنا باندې اذ تلقونو بلسنتکم کله چې تاسو اخیستل دا خبره په خپل جبه باندې بیان ولا تلقی هغه خبره چې د خلی تر حد پورې محدود وي یو ته بیانې بل ته بیانې حقیقت نه لټي چې حقیقت سشتو کنه بس صرف اسونی سنئی خبره دې ته تلقی وي نو تاسو په دې باندې خیال کو وتقولون بافواهکم او تاسو کولې دا خبره په خلو باندې ما دا غسل ليس لكم به علم چې نو تاسو تفاغي باندې سپوجا تاسو پوجا نو وتحسبونه هينا او تاسو خیال کو په دې خبره باندې آسان تاسو دا وړوونته خبره ده وهو عند الله عظيم او دا خبره په نزد الله پاک باندې رضایت الله یوا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا اول نوې تاسو چې اورېدل وی دا پیغام او دا خبره دي منافق قلتم تاسو ویلوي ما يكون لنا ندي مناسب زمنګ د پارا ان نتكلم بهذا چې موږ خبرو کو پدی باندې تاسو په دسر خلن خوذول د منافق پدی خبرو سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك باقی استاد پاره خدای پاک هذا بهتان عظیم دا تهمت ډیر جات پیری يعظكم الله واسکی تاسو الله پاک ان تعودوا لمثلي ابدا چې تاسو واپس نشي پشان د دی واقعي هیڅ کلا ان كنتم مؤمنين كجرتا سو مؤمنان يي ويبين الله لكم الايات او بيان الله پاک ستاسو د فیدی د پار آیاتنا والله علیم حکیم الله پاک ذات حکمت والا ذات دی ان الذين يحبون يقنا كسان چې دی خو خوي ان تشيع الفاحشه چې خورشي بحیاي في الذين امنوا پاکستان کې چې غي مؤمنان دي د دروغ خبرې خوري لهم بما د دوی د پارا عذاب الیم فی الدنيا
والآخرة عذاب دردناک په دنیا او په آخرت کې دین مراد د رئیس المنافق انور منافقان والله يعلم انتم لا تعلمون او الله پاک پیږي حال دار چې تاسو نه پیږي ولولا فضل الله عليكم او کچرنه فضل د الله پاک پتا سو باندې ورحمت او رحمت د الله پاک وان کچرنه فضل د الله پاک او رحمت د الله پاک پتا سو باندې نبی په دې کې مفسرین جزاء ذکر کوي خامخا به تاسو ته سزا درکړي په دنیا کې هلاک کړي وي وان الله يقين الله پاک رؤوف مهربان دي رحیم او رحم کوونکی ذات دي واخر دعوانا الحمد لله رب